الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم طول ملګری درود شریف شوق سره وای مولانا خالد سے تاسو ته د الحمد نه دی ځای پوری د قرآن مجید ترجمه او تفسیر ذکر کو کمی اهم مسئلې چې هغه د الله تبارک وتعالی د طرفه د مسلمانانو ته راغلي دي د هغې ضروري وضاحتونه به هم شوي کم داسې مسائل چې هغه مسلمانانو ته معاشره کې راپیښیږي د هغې به هم وضاحتونه شوي نور خو علم د سمندر په مثال دی پورا علم حاصلېدل خو ناممکن دي کما حصه چې خالد مولانا صاحب ته میلاو ده د هغې نه څه حصه به هغې تاسو ته هم منتقل کړي دغه د بزرګانو یو معمول را روان دی چې کله د قرآن مجید ختم کیږي نو عموما څوک میلمه د قرآن پوهه راوستلی شي او د هغه په ذریعه باندې د قرآن مجید اختتام ته رسولی شي اگر چې په دغه حواله باندې پکار خدا ده چې څوک پویا او داسې بزرګ او نیک سړی دی موقع ته حاضر کړی شي زما په حواله باندې د دې ملګرو یو ډېر ښه ګمان دی انو زه الله نه په مخه دعا غواړم چې الله د دې ملګرو په ما باره کې کم ښه ګمان دی د هغې نه ښه پوزیشن ما ته راکړي ځکه نور خو ځان ما ته معلوم دی چې زه څه یم نو که د سبق په حواله شي نو یو طالب علم یم او که د مسلمانۍ په حواله شي نو یو گناهگار خطاکار مسلمان یم الحمدلله مسلمان یم بهرحال دې طالب علمۍ کې چې اوسه پورې مونږ څه زده کړي دي په دې حواله باندې به څو خبرې عرض کم او بیا د دغه صورتونو مختصر ترجمه زړه خو مو غوښتله چې تاسو سره هم ډېر وخت تېر کړی وی او مشغوله مو اوږده شوي وې خو خالد مولانا صاحب چې څنګه د مخکې نه دا ټیم قبضه کړی چې دې ټیم له بدل ته خامخا راځي دغه شان پکې نور څوک زورور راپیښ شي نو مازدیګر بل چا ټیم اغستی دی کوشش به کوو چې هغې ته بیا هم ځان ورسوو ملګرو دا قرآن مجید چې الله پاک دنیا ته رالیږلی دی د هغې لږ پس منظر په ساده پښتو کې ذکر کوو الله تبارک وتعالی چې انسان دنیا کې پیدا کړی دی نو دی دو قسمو خبرو سره تړلی دی چې په هغې کې یو کار منل دي او یو کول دي ځینې خبرې په دې دنیا کې داسې دي چې الله پاک په دې انسان لازم کړي دي چې دا به مني نو پای کې د کولو کار نشته او ځینې کارونه داسې دي چې د هغې ورته لازم کړي چې دا به کوي د دې کاټن په ساده پښتو کې ته خبرې کوم ښه طالبانو ته نه کوم عوامو ته خبرې کوم ټول ښه په توجه باندې کښېنئ او کورونو کې که زنانو ته آواز رسي او څوک ورته په توجه ناسي نو انشاءالله ډېره فایده به وشي الله پاک لازم کړي دي ځینې خبرې چې هغه به مني او ځینې کارونه داسې لازم کړي چې هغه به کوي
نو د انسان ټول ژوند د دقه دوو خبرو نه عبارت دی چې څه بنل دي او څه کول دي. نو ښکاره خبره ده چې ته یو خبره منې نو د هغې الټ خبره نه منې، هغه هم پکې راله. یو عمل کوي د هغې الټ عمل نه کوي نو د هغه عمل نه منې کېدل هم پکې راله. مونځ کوي نو د بېلمازۍ نه خود به خود منع شوي، رښتیا وایي د دروغو نه خود به خود منع شوي. نو په منلو والا څیزونو کې د ټولو نه اهم اولنی او د ټولو نه ضروري خبره چې هغه الله دې قرآن کې ښودلې ده هغه د الله منل دي. الله منل دي چې الله شته هم او الله یو هم دی. دې ته وایي عقیده. لازمي عقیدې الله پاک مقرر کړي دي چې دا به مني. نو په هغې کې د ټولو نه اولنۍ او بنیادي عقیده د توحید ده چې الله شته هم او الله یو هم دی. دا خبره منل دي. نو که په دې منلو کې معمولی د ذرې برابر د شک شبهې څه گنجایش راننوتو نو بیا دا منل ختم شو، دغه د نه منلو برابر دي، بیا ایمان نه پاتې کېږي. اوس الله چې ومني نو دویمه خبره ورسره دا ده چې اوس به د الله مني. الله منل د الله منل چې الله دې ومنو نو اوس چې د الله څه وایي هغه به کې. الله چې څه وایي چې دا ومنه هغه به مني. نو اولنی الله وایي چې ما ومنه، اوس به دویم وایي چې اوس زما ومنه. دویمه خبره به صحیح چې زما ومنه. ظاهره خبره ده چې الله پاک براه راست د هیچا سره خبرې نه کوي چې الله څه وایي چې ته دا وکوه دا مه کوه. د هغې دپاره الله پاک یو خپل جدا ترتیب جوړ کو چې هم په دغه انسانانو کې الله پاک داسې بهترین انسانان پیدا کړه چې هغې په روحاني حوالې سره دومره زیات ترقۍ ته ورسېدل چې یو طرف ته د هغې رابطه د الله سره جوړه وه او بل طرف ته وخوچونکي انسانان نو د انسانانو سره هم رابطه جوړه وه. د الله نه خبره واغستله انسانانو ته راورسوله. نو هغه الله چې څه غوښتل چې څه وکړو څه مه کوه هغه خبره براه راست الله پاک انسانانو ته ونه کړه بلکې د انبیاء کرامو په ذریعه باندې وکړه چې تاسو زما د انسانانو ته ووایئ چې داسې کوئ او داسې مه کوئ، دا منئ او دا مه منئ. دا انبیاء کرامو دغه سلسله د آدم علیه السلام نه زموږ ستاسو خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې وچلېده. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه پس د قیامته پورې بل پیغمبر راتلو والا نشته. دا زمونږ اټله عقیده ده او په دې کې هم د ذرې برابر شک د ایمان نه وتل دي. نو قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي خو انسانان خو راځي. انسانان خو را روان دي، روزانه په کروڑونو پیدا کیږي، په کروڑونو مړه کیږي. نو هغه 1400 کاله مخکې چې کوم صحابه کرام موجود وو هغې ته خو نبي علیه السلام د الله نه خبره واغسته هغې ته یې وکړه. نو دا وروستو چې کوم راځي هغې ته به خبره د الله څوک راخلي چې دا هغې ته ورورسوي. دا یې دپاره الله پاک دغه بهترین انتظام وکړو چې الله پاک ته پته و چې د قیامته پورې به څومره خلک راځي، څنګه خلک به راځي، څه حالات به راپېښېږي، کومو حالاتو کې به کم حکم پکاري. دا الله پاک په دغه 13 سپارې کلام کې نبی علیه السلام ته راولېږل او ورسره یې د نبی علیه السلام په ژبه باندې د دې تشریح جاري کړه چې دا احکام په دې طریقه باندې په عمل سره په ژبه سره دا واضحه کړه. نو د قرآن کې چې څه وو د ابتدا نه د دې آخره پورې هغه نبی علیه السلام خپل ژوند کې عملي کړه. او نو چې کله دا عملي کړه نو د قرآن مجید ته او د احادیث مبارکو ته نبی علیه السلام یو مخصوص نسبت ورکو. ترکت فیکم امرین، 2 څیزونه مې در پکې پریښي. لن تضلوا، هرگز به ګمراه نه شئ، ما تمسکتم بهما، تر څو چې په دې تاسو کلک منګولې نه لګولي. چې منګولې مو پې کلکې لګولي مطلب دا نه دی چې څنګلې را کلکې کو مضبوطې ونیسه. داسې منګولې لګول مطلب دا دی چې په دې باندې په سختۍ سره عمل وکړي.
نو چې کله انسان مسلمان په دې باندې عمل کوي نو نبی علیه السلام فرمایي هرگز به ګمراه نه شي. اوس په قرآن باندې خو به عمل هله کېږي چې موږ د دې نه خبر شو چې دا قرآن کې څه دي. نو قرآن خو دی په عربۍ ژبه کې، قرآن دی په عربۍ ژبه کې او زموږ مورنۍ ژبه پښتو ده. نو قرآن کې چې عربي ده او موږ په پښتو پوهیږو په عربۍ نه پوهیږو، نو د دنیا رواج دغه روان دی چې سړی په یو ژبه نه پوهیږي نو داسې یو کس پیدا کوي چې به دې پلانۍ ژبې ته زما ضرورت دی، داسې کس راله پکار دی چې هغه په دغه ژبه هم پوهیږي او زما په دې هم پوهیږي. نو په قرآن باندې پوهېدلو دپاره همدغه طریقه به اختیارولی شي څنګه چې عام طور د انګریزو دپاره کېږي. په دې سکولونو کې بې حسابه استادان دي، د اکبر علي مولانا صاحب ناست دی، دوی ته پته د ریاضۍ ځان لري او د پښتو ځان لري، د اردو ځان لري، د انګریزۍ پکې ځان لري. نو که یو ماشوم اوس انګریزي زده کول غواړي نو دله داسې استاد پکار دی چې هغه په انګریزۍ هم پوهېږي په پښتو هم پوهېږي. نو چې کله ده ته ووایي چې BALL بال، نو دا ماشوم به دا پته ولګي چې دا داسې کله دې ته B ویلی کېږي، دی بل ته A ویلی کېږي، دی بل ته L ویلی کېږي، دا چې را یو ځای شي ویلی کېږي داسې بې معنا بال دی. نو په دې طریقه باندې به هغه پوه شي د انګریزۍ ټکې به هم زده کړي، د هغې تلفظ به هم زده کړي، د هغې معنا به هم زده کړي. خو که یو سړی ورته په انګریزۍ کې دغه ټکې هم وایي په انګریزۍ کې ورته معنا هم کوي هغه ته بیا پته نه لګي. دې وجه نه ضروري شوه چې موږ که د قرآن نه ځان خبرول غواړو موږ له داسې یو واسطه پکار ده چې یو بنده داسې وي چې هغه هم د دې قرآن په عربۍ پوهېږي او هم زموږ په پښتو پوهېږي. نو هغه خالد مولانا صاحب و. الله پاک تاسو ته راولېږو په کومو کومو علاقو باندې سبقونه وي، دلته الله پاک تاسو ته راولېږو چې اوس د کاټن او سنځلې مشرانو کشرانو ته دا قرآن په پښتو کې ووایه، دا ورته په پښتو کې ووایه. نه هغه دلته شروع وکړه او الحمدلله دغه دی والناس پورې تاسو ته قرآن مجید په پښتو کې راورسو. دغه علما کرام زموږ محسنین دي، دوی سختې تېرې کړي، تکلیفونه تېر کړي، شپې روڼ کړي، په درو باندې خوبونه وکړي، وظیفې وخوري، مسافرۍ پسې وکړي، د نورو خلکو خبرې برداشت کړي، او د هغې نه پس بیا راشي تیار بلکل تیاره نوڼۍ موږ له راوړي دلته. او موږ په هغې کې بیا بدقسمتي دا وي چې په ختم کې خو ګڼ کسان خو مولانا صاحب په ترجمه کې خو به دومره نه و که نه، بیا هلته څوک نی اوزګار که نه، هلته خو شیطان بیا ډېرې منصوبې سړي ته رامخې ته کړي، دا وکړه او دا وکړه، مړه دا کار دې خرابېږي. نو کارونه ټول جوړېږي، خو که قرآن ته مونږ غاړی ورکړه، که قرآن لمټې م ورکړو. ما یو وخت کې ملګرو ته خبره وکړه، ما چې د خدای سره وعده وکړئ چې خدای مونږ به ستا دین کوو، ته زمونږ دنیا کوه. ته ګوره خدای داسې غیرتي ذات دی که نه چې که ته د دنیا په حواله معمولي بیکاره پرېښودې نو بیا وایه. دا داسې بد حالات روان دي اوس که نه، روزګارونه نشته، مزدورۍ نشته، دا پرایویټ کارونه خو مکمل بند دي. نو د دې علما کرامو نه تپوس وکئ چې د هغې سره الله پاک کومه معامله کوي. نو چې څومره څوک د قرآن خدمت کوي الله پاک هغومره ښه ورځې پې اړوي. نو چې تاسو لږ ټیم هم دې قرآن ته وباسئ، انشاءالله الله به مو د شپې ورځې هغه ټول مصیبتونه او ټول تکلیفونه او حاجتونه تکلیفونه به لرې کړي، حاجتونه هم پوره کوي. بهرحال په قرآن باندې پوهې دپاره ضروري ده چې دغه واسطه یي د عالم په شکل کې. نو الله پاک تاسو باندې رحم کړی، دغه موقع درکړې ده، لهذا هغې نه ډېره ډېره فایده واخلئ. تر اوسه پورې که چا نه دغه کوتاهي شوي نو مستقبل کې که دا د کال درس رواني، روزانه درس، او که دا په روژه کې بیا کېږي نو اوس نه په ښه اراده وکړو چې په هغې کې به په صحیح طریقې سره شرکت کوو. بهرحال قرآن مجید کې چې کوم بنیادي عقاید ذکر دي چې هغه د منلو سره تعلق ساتي، په هغې کې بنیادي خبره هغه د الله پاک توحید دی، او دغه الله پاک د خپل توحید او چې څه غواړي انسانانو نه چې دا وکړي د هغې د رارسولو دپاره چې کومه سلسله د انبیاء کرامو چلولې ده، هغه پیغمبران منل هم دا دویمه عقیده ده. نو دویمه عقیده به زموږ دپاره د منلو په طور باندې دا شي چې پیغمبر منل، الله منل او پیغمبر منل. دویمه خبره به د پیغمبر منلو سره دی د پیغمبر منل، پیغمبر منل، د پیغمبر منل چې پیغمبر مونږ ته څه وایي، څه رانه غواړي صلی الله علیه وسلم، څه مطالبه رانه کوي، څه طریقه باندې رانه ژوند غواړي.
نو هغه پیغمبر علیه السلام د الله د طرفه دغه پیغام راغستی دی او امت ته وویل چې تاسو قرآن ومنئ چې دا د الله کتاب دی، دا د الله آخري کتاب دی، بل کتاب راتلو وانه نشته. او دویم یې ورسره دا خبره وتړله چې په دې قرآن کې څه دي اوس دغه ومنئ. قرآن منل او د قرآن منل، ما درې خبرې وکړې جي. الله منل، د الله منل، پیغمبر منل، د پیغمبر منل، قرآن منل، د قرآن منل. او چې د قرآن منو د هغې دپاره به زده کړه ضروري که نه چې پته خو راته ورغي چې الله پکې څه وایي، الله پکې مونږ نه څه غواړي. چې کوم سره نه غواړي د هغې طرف ته توجه وکړو، دا پته ولګو چې دا د الله ماته پیغام راغلی دی، د الله پاک ماته حکمنامه راغلی ده، په دې کې الله مانه څه غواړي چې هغې پته ولګو. هغې پته لګولو لپاره دغه درسونو کې شرکت ضروري دی. قرآن مجید کې د ابتدا نه دغه الحمد نه دا شروع شوی دی چې الله یو دی، الله یو دی، الله یو دی، الله اختیارمند دی. دا ټول عقاید ذکر کیږي. نو یو وخت کې د کافرانو وی خدای دې شته، نبی علیه السلام ته وی ستا خدای خو شته، ستا الله شته. نو دا الله خو دې راته لګو ښایه که نه، دا څوک دی، د چا زوی دی، دا د چا زوی دی؟ الله پاک نبی علیه السلام ته دا خالص خره دي، دا خره دي، اړو په خبره نه پوهېږي. ته ورته ووایه چې الله کم دی، چې الله یي نو هغه به د چا نه پیدا نه وي. ځکه چې الله پاک که د چا نه پیدا شي نو دا خو بیا یو وخت کې نه و، بیا راغی وجود کې. نو چې دی نه وجود کې راغی نو بیا به یو وخت داسې چې دی به نه وي. نو الله خو ختمیږي نه، چې الله نه ختمیږي. نو پته ولګېده چې الله چا نه پیدا نه دی. دا ټولې خبرې په دې لنډ مختصر غوندې صورت کې الله پاک د کافرانو په جواب کې ذکر کړي دي چې نبی علیه السلام ته الله پاک وایي قل، ته ورته ووایه. دې ته وایي امر اعلاني. امر اعلاني مطلب دا چې د نبی علیه السلام ته الله پاک وایي د دې خبرې د خلکو ته اعلان وکړه، ورته ووایه، ښه واضح ورته ووایه، ښکاره اعلان یې ورته په لوډ سپیکر یې ورته ووایه. قل ورته ووایه هو الله، دغه الله الله دی، دغه الله الله دی. او چې الله یي نو هغه احد وي. الله چې هغه به احد وي، هغه یک یو وي، د هغې سره ملګری ممکن نه دی، ملګری ورسره نشي کېدی. ان یو عربی کې احد استعمالیږي، یو واحد استعمالیږي. نو دواړه د یو دپاره استعمالیږي، خو معنی کې لږ فرق دی. واحد د هغې په پښتو کې داسې انداز باندې ویلی کېږي لکه سړی وایي یو، نو دا اوریدونکی په دې انتظار چې اوس به پسې وایي چې دوه، درې، څلور. نو دا د واحد معنا شو. او چې کله یو پښتون ووایي چې یک یو، نو بس اوریدونکی بیا په دې انتظار نه وي چې اخوا پسې اوس نور نه وایي، یک یو یې خبره ختمه کړه. نو د احدون معنا ده یک یو. قل هو الله احد، ته ورته ووایه الله یک یو دی. الله الصمد، الله پاک بې حاجته دی. صمد الذي يصمد الیه فی الحاجات، دا الله هغه ذات دی چې هغه ته د مخلوقاتو د حاجتونو په وخت کې مخلوقات عاجزي کوي یا خپل حاجتونه ورته پیش کوي. او د صمد په ساده پښتو کې مطلب دا دی چې الله پاک هغه ذات دی چې هغه په هر وخت کې د هر چا هر قسم حاجت پوره کوي. او دا داسې ذات دی چې هیڅ چاته په هیڅ وخت کې هیڅ قسم حاجت نشته. الله داسې ذات دی هیڅ وخت کې هیڅ چاته هیڅ قسم حاجت نشته. نو الله پاک صمد ذات دی، داسې ذات دی چې د مخلوقاتو حاجتونه پوره کوي. نو په خپله هیڅ چاته حاجت نشته. نو چې حاجت یې نشته نو دا د انسان رشته دارۍ خو د حاجت په بنیاد دي که نه. یو سړی هغه واده وکړي نو خلک ورته وایي څنګه چل دی یاره، بچي دي یاره، یو دوه لوڼه مې دي، نو بس دعا به کوو چې خدای دله زوی درکړي. نو دا د څه وجې نه وایي؟ بیا چې په خپل منځ کې بات شي وایي دا ځوان د پیرۍ امسا ده. دا انسان په دې سوچ کې دی چې زه به بوډا کېږم، زه به کمزوری کېږم، ماله به د سهاري ضرورت وي، نو ماله دا زوی په کار دی چې په هغه وخت کې د ما په کار راشي. خو نن سبا یې په کار راځي، نن سبا خو کاته بل شان شوې ده. هغه چې ایله واده وکړي که نه، نو بس بیا کله ښځه یوه بانه جوړه یا کله بله بانه جوړه، یا په کور کې لوښي موښي یو خوا بل خوا ګزاري، او زوی ځان له بوټ نیت نیولی، کله یوې ګټې ته خیجي کله بلې ته. نو پلار یې د درېیم ګړي په خوله ورته ووایه هلکه ته څه وایې، دا ښځې دې دا شور ولې جوړ کړی، تا ولې دا بد حال جوړ کړی؟ نه وایي زه جدا کېږم. چې بس جدا شي نو تش د ښځې شي، نو بیا مور پلار پاتې، بیا مور پلار پاتې. دا د بدقسمتۍ خبره ده.
دا بې غیرتۍ خبره ده چې دغه مور و پلار هغوی تا دپاره سختۍ تېرې کړي دي، هغوی تا دپاره قربانۍ کړي دي، او نو دلته د انګور ظالمې ته هم که نه نصیحت کوو. نو بله مې یو ځای کې خبره کوله، خالد مولوي صاحب دا اقوال زرین دي، دا ځان سره یادوئ. ما انګور را واده شي، انګور یو کور ته را واده شي، نو دې دلته دا زور لګولی چې راځئ په شریعت یې د سره کوم. د دې سخر خواښې خدمت په ما باندې فرض نه دی، خاونده ستا خدمت را باندې فرض دی، هغه به کوم، او سخر خواښې را باندې نه دی فرض. خو د دغې انګور نه ته تپوس وکړه، د دې خپل کور ته د مور کور ته چې کوم اورندار راغلی د ورور ښځې، د هغې دپاره دا فرض ګڼي، وایي ته به زما د مور خدمت کې. مونږ تش د منافقت او دورنګۍ وخوړو. ښه هلته خپلې ورندار ته وایي زما د مور به هم خدمت کې، زما د پلار به هم خدمت کې، زما د دې ورور به هم خدمت کې. دلته وایي نه، زه د دې خپل خاوند صرف ښځه یم، د بل چا کارونه را باندې نشته. دا دورنګي نه شوه، منافقت شو که نه. اوس د خواښې ته وګوره، خواښې انګور ته وایي چې زه څه ویم هغه به کې، د دې زوی به مینا اورې، زه څه ویم هغه به کې. بل ځای ته د دې لور واده شوې ده، چې لور یې واده شوې د هغې باره کې بیا رایسئ، وایي زما هغه زوم دومره ښه سړی دی که نه چې تنخوا راوړي غونډه زما د لور په لاس کې ږدي، او یو زما دا زوی دی ما ته روپۍ هم نه راښیي، غونډه خپلې ښځې له ورکوي. نو هلته د خپلې لور دپاره ځان له پیمانه شوه، او د دې خپل زوی دپاره ځان له پیمانه شوه، د انګور دپاره ځان له پیمانه شوه. نو که دا منافقت د خواښې او د انګور پرېښودو، کورونه ټیک ټاک دي، هېڅ هم نشته پکې، دا ټول ښه برابر دي. خو منافقت د وجې نه، د دورنګۍ د وجې نه زموږ قومونه تباه شو، کورونه تباه شو. نو دغه مور و پلار ولې دا سختې برداشت کړي، او دی سوچي چې یاره ماله به دا په پیرۍ کې سهاره راکوي، بوډاوالي کې به زما سهاره جوړېږي، او هغه زوی بس 2 ورځې مخکې راغلې ښځې په لاس کې راشي، هر څه ګډوډ شي. نو نوجوانانو ته خصوصي درخواست دی چې کور هم در باندې نه ورانو، چې به ښځه راکېده یا کور ته ولېږه، خو داسې نصیحت ورته وکړه. او مور و پلار ته هم دغه درخواست دی چې خپلې لور ته هم دا نصیحت وکړي چې په چا کورونه مه ورانوئ، چې بل کور ته لاړې شئ نو په هغې کورونه مه ورانوئ. تاسو موږ د دې دپاره نه لیږو چې چا کور وران کړئ، چا کور د جوړولو دپاره هم لیږو. که څه لږه سخته د باندې تېره شي، په ګرمۍ کې تنور ته ودرېږې، آیا نغري ته کښېنه، نو هغه به لږ ساتي، د دې به په آخرت کې الله پاک ډېر غټ غټ اجرونه درکوي، هغه په نظر کې ساتئ. نو الله پاک وایي چې تا ته خو د بچي ځکه ضرورت دی چې د پیرۍ امثالې ده، د پلار د ته ځکه ضرورت دی چې ته پیدا شوې، نه د ډوډۍ یې، نه د جامو یې، نه د علاج یې، نه د ګرځېدو یې، نو تا له پلار سهاره پکار ده چې هغه دله ډوډۍ پیدا کړي، جامه دله پیدا کړي. او تا ته به ضرور ضرورتي جي، ځکه په ډډه به د چا سره جګړئ، په نخترو به د چا سره جګړئ، نو که ایک یوازې نو بیا خو به ورته سر ټیټ کړی ته. په دغه وخت کې به وایي چې کاش یو ورور مې وی که نه، چې هغه خو را سره دې څنګ کې ولاړ وی. انو ملګري، الله پاک بوډا کېږي نه چې زوی ته ضرورت شي، الله پاک ماشوم نه دی چې پلار ته ضرورت شي، الله پاک په چا کمزوری نه دی چې رور ته ضرورت شي. دغه 3 قسمه شریک کېدی شي. ښه، یو د الله نه په درجه کې اوچت شریک، نعوذ بالله، یو ورسره برابر شریک، یو ترې نه په درجه کې لاندې شریک. دا 3 قسمه کېدی شي. هسې ساده خبره ده که نه، په دې نه علاوه خو بل نشي کېدی که نه، چې شریک ته چا سره ملګری وي، نو یا به ترې په درجه کې اوچت وي، یا به ترې لاندې، یا ورسره برابر وي. نو پلار په درجه کې اوچت دی د انسان نه، ورور ورسره برابر دی، بچی ترې لاندې. نو الله وایي نه مې بچی شته، نه مې پلار شته، نه مې رور شته، نه را سره برابر شریک شته، نه رانه بره شریک شته، نه رانه لاندې شریک شته. نو ثابته شوه چې الله احد، الله ایک یو دی. قل هو الله احد، ته ورته وایه الله پاک ایک یو دی، الله الصمد، الله پاک بې نیازه دی، بې حاجته دی، لم یلد ولم یولد، نه ده نه څوک پیدا دی، نه دی چا نه پیدا دی، ولم یکن له، نشته دی الله دپاره کفوا احد، برابر هېڅ څوک. دا نور باقي پاتې 2 سورتونه مکه معظمه کې نازل دي. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کافرانو ته د توحید دعوت ورکو چې الله یو ومنئ، نو دا انساني فطرت دی چې کله ته لګیا یې
د هغه د خوشحالۍ خبرې کې، د هغه د طبیعت خبرې کې، نو ته ښه سړی بیا وایي دا مولا ډېر ښه سړی دی که نه، داسې خوږې خوږې مسلې بیانوي او بس دا ټول فضایل بیانوي او لګیا یې وایي چې دا ثوابونه دي او دا ثوابونه دي. او که په دې منبر دې ورته ووایي چې هلکه ستا پلار خو چې مړ دی کال یې وشو تا خور له حصه ورکړې، بس وایي دې مولا هم ګډې وډې شروع کړي، دې مولا هم ګډې وډې شو، دا اوس خراب شو. چې ورته ووایي چې د قرآن باندې خو مونږ ایمان د دې دپاره راوړی چې دا به زموږ د ژوند قانون د ژوند لایحه به وي. په دې عدالت کې د انګریز دا کچارو کې د انګریز دا شی ولې پروت دی، دا تعزیرات هند ولې پروت دی، دا به څوک بدلوي، دا دې به څوک راځي، دغلته قاضي ولې نه دی ناست یا سټلی جج ناست دی چې دا خبرې ورته وکړي، نو بیا وایي دا مولا خراب شو. نو چې کله نبي علیه صلات وسلام 40 کاله په مکه معظمه کې تېرول که نه، نو دې کافرانو ورته وي، دقې کافرانو ورته وي ستانه بل رښتینی نشته، ستانه بل امانتدار نشته، ستانه بل خوش اخلاقه نشته، ته د رشته دارو خیال ساتي، ته د مشرانو ډېر قدر کې، په کشرانو شفقت کې، دا ټول صفتونه پتا کې موجود دي. او باقاعده ورته 2 لقبونه ورکړه چې دا نبی علیه صلات وسلام چې پیغمبر لا نه وی، دا صادق دی او امین دی. یعنی په مکه معظمه کې بل داسې کس هغې ته نو معلوم کړ، ډېرو خلکو پکې رښتیا ویل خو دروغ یې پکې یو ځل چېرته خامخا ویل. نبي علیه السلام اړو د سره دروغ ویل نه، دا د نبوت نه مخکې خبره ده. نه یې ورته صادق او امین لقبونه ورکړه، خو چې کله نبي علیه صلات وسلام ورته وی دا خپله پرېږدئ زه چې څه ویم دا وکئ، وی دا لیونی دی، زه چې څه ویم دا وکئ، دا خپله پرېږدئ، قولو لا اله الا الله. دا چې کوم په سونو بوتان هم ځان سره ساتلي دي که نه، دې له الله ته ورکوي او یو الله ومنئ، نو بس وي دا خراب شو، اوس دا لیونی دی، دا جادوګر دی، دا شاعر دی، دا ټول صفتونه یې بیا ورکړه. نو دا انساني فطرت دی، د ده یو سوچ جوړ شوی دی چې دا په دې ځای کې به دا منم، په دې ځای کې به دا منم. ځکه چې هغه مونږ ابتدا کې خبره وکړه که نه چې الله منو، نو اوس به د الله منو، خو مونږ فیصله بل شان کړی، الله تا به منم خو کوم به خپله، پیغمبر تا هم منم صلی الله علیه وسلم حکوم بخپله، قرآن هم منم حکوم بخپله. انو چې کله سړی دغه سوچ واخلي که نه، نو که ده ته بیا د قرآن د میز نه خبره کوي، دا وایي دا مولیان وزګار شوي دي. انو کله مولیا له یو لقب ورکوي، کله وله بل، دا لیوني شوي دي او دا وزګار شوي دي او بس دا سا به ګدهۍ راکاږي. حقه خبرې دي خو په پښتو کې دي، چې پیغمبر علیه السلام ته وایي دا لیونی دی، دا مولیان لیوني شوي دي. او دا شاعر دی هغې وي، نو دوی وایي دا وزګار شوي دي. شاعران څه خو وزګاري نو. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون. دا مولانا صاحب مخکې ډېر ښکلي ښکلي شعرونه وویل، نو ټول شاعران په ګډو وډو نه سره، ډېر ښه شاعران هم پکې، ډېر ښه شاعران هم پکې. نبي علیه صلات وسلام شاعري اورېدلې ده، په خپله یې نه ده کړې، خو د نورو شاعري اورېدلې ده. ښه شاعري اورېدل یا د هغې نه سبق اخیستل هغه جایز هم دي، بلکې ښه خبره ده. او بهرحال چې کله نبي علیه صلات وسلام دی په دغه دعوت یې وله ورکو، ان هغې مخالف شو، ټول د مکې معظمې خلک یې مخالف شو، د نبي علیه السلام خلاف یې هر قسم هتیار استعمال کړه، او دا کوشش یې وکړو چې د اسلام لاره کې رکاوټ واچوي. د نبي علیه السلام ملګري به یې ودردول، هغې ته به تکلیفونه ورسول، نبي علیه السلام ته به یې لار کې غنې واچولې، کله به سجده باندې پروت و، د اوښ لری به وله پې واچول، د اوښ لری. ګوره موږ قربانو کې د څاروي حلال کړو که نه، وړوکې اسخی د هغې هغه لری د یو ځای نه بل ځای ته کول، او یا هغه ګاړۍ ته موږ اچوو چې بل ځای خالي کړو، څومره دروني. نو چې بیا د اوښ لری نه به څومره، نو دومره غټ ظالمانو نبي علیه السلام په سټ باندې به د اوښ لری کېښودو. فاطمه رضی الله تعالی عنها راله، دی پې وس نه رسېدو، وس یې پې نه رسېدو. نو غالبا ابو سفیان صاحب و، هغې ته اشاره وکړه، نو هغه راغی، دی ته لرې کړو، بیا هغه صفا را صفا کړو. بهرحال دغه واقعات پکې بې حسابه راغلي دي او تاسو ته وخت په وخت بیانېږي هم. نو دا خو د هغې هغه ظاهري هتیار و چې چاله ګزار ورکول، چاته کنځلې کول او چاته سپکه خبره کول او یا ورته لار بندول، دا خو ظاهري اسباب او ظاهري هتیار و. بیا هغې یو ډېر خفیه او خطرناک هتیار طرف ته سوچ لاړو چې د نبي علیه السلام سره خو مونږ هر څه وکړه، دی رامنه نه شو، راځئ اوس په شیطاني اثراتو باندې دی د خپل کار نه رامنې کوو. نو په دغه شیطاني اثراتو کې یهودیان د پخوا نه ایکسپرټ و، د یهودي ډېر شیطان قوم دی. ښه
هغه موسی علیه السلام نه چې را روان دي که نه هغې سپېنګموله راوستی او بس پسې بل پیغمبر او بل او بل او بل د عیسی علیه السلام پورې د دینه یو پیغمبر د تکلیف نه خلاص نه شو او چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام الله پاک پیغمبر مقرر کو نو بد د دې دشمنی خو یو په دوه شوه دشمنی یو په دوه ځکه شوه چې تر اوسه پورې د دې په خپل ټبر او په خپل خاندان کې پیغمبران راتلو خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په بني اسماعیل کې راغی نو په دې باندې دړ لاغی چې ولې دا سلسله ولې دې ته واوښته دا خو ډېر غلط کار وشو حسد یې ورسره هم ملګری شو او دا نبی علیه السلام مخالفت هغه نور هم سخت شو په دغه حواله او نو دا یو یهودي دی لبید اصم دا هغه لوڼه دي هغه لوڼه په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سحر وکړو نو سحر په څه طریقه باندې وکړو یو ماشوم یهودي و هغه به نبی علیه الصلاۃ والسلام د لیکره داسې کله کله راتلو هغه ماشوم ته دی وی چې د نبی علیه السلام د سر ویښته نو بیبیانو چې به کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر ویښته ګمنځ کړه نو چې کوم ویښته به د هغه ګمنځ کې راووتل په ګمنځ کې به راووتل نو هغه یا ځان سره محفوظ ساتل یا چاله به تبرک په طور باندې ورکړه هغې به محفوظ ساتل دا ځای په ځای باندې دعوې کېږي اگر چې اکثر مستندی نه وایي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ویښته دي ځای په ځای په عجایبګرو کې خلکو ایښودي وایي دا د هغې دي نو ځینې به چېرته مستند هم پکې په هر چا باندې ګز نه شو راښکلی بهرحال اکثر د پیسو ګټلو دپاره یو دربار جوړ کړی او نو دغه ماشوم د نبی علیه السلام هغه ویښته په طریقه باندې حاصل کړو بیا به عام طور ګمنځې د لرګي استعمالېدي د سر د ګمنځولو دپاره عام خلک چې به کوم غریبانان نو هغې به د لرګي ګمنځ استعمالوله چې لږ به مالداره به د پیتلو استعمالوله چې د هغې نه به مالدار نو هغې به د هاتي د غاښ استعمالوله نبی علیه السلام د لیکره هم دغه لرګي ګمنځ و د هغې غاښ یې هغې پیدا کړل هغې ته وصول کړو او بیا دغه جنکو د مومو نه یو بوتکۍ غوندې جوړ کړه یو ګوډۍ یې جوړه کړه وړوکې غوندې ګوډۍ یې جوړه کړه نو هغه ګوډۍ کې بیا دغه ستنې وټومبلې د نبي علیه السلام ویښتولې غوټې ورکړې ستارونو پکې نور هغې له هم غوټې ورکړې هغه پکې خو دغه یو مخصوص انداز سره هغې دغه سحر وکړو او چې څه الفاظ هغې باندې ویلي هغه پې وویلو شو او بیا یو کویې و بیرې زروان ورته وایي په هغې کې دغه کېښودل او نو د هغې اثر په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وشو څنګه چې په مختلفو څیزونو کې الله پاک ښه او بد اثرونه اچولی دي دغه شانې الفاظ هم داسې دي چې په هغې کې الله پاک په ځینو کې ښه اثر او په ځینو کې بد اثر اچولی دی نو د قرآن مجید تلاوت چې کې نو دا هم الفاظ دي په اورېدونکي د دې ښه اثر کېږي ښې پستې خوږې خبرې کې نو هغه په انسان باندې ښه اثر کوي دقه ژبه د الفاظ ترې راوځي او په بل په زړه باندې ښه ولګي په هغه باندې ښه اثر وکړي خو دغه ژبه د په دې باندې اوس ته کنځلې شروع کړه نو هغه خو هم الفاظ دي که نه کنځل هم الفاظ دي نو په مخالف باندې بد اثر شروع کړي نو دغه شانې الله پاک ځینې څیزونه داسې پیدا کړي دي چې په هغې کې بد اثرات دي نو د هغه بدو اثراتو دپاره هغه څیزونو استعمالولو نه الله منع کړی ده چاړه الله پاک پیدا کړی ده په دې سبزي کټ کوه په دې غوښه کټ کوه کور کې په دې باندې چې کم نور د ضرورت څیزونه یې پې کټ کوه خو د چا خېټه پې مه وهه نو دغه صحیح کار ته اخیستل جایز دي او ناښه کار ته اخیستل هغه ناجایز دي نو چې کوم د سحر او کفر الفاظ دي نو الله پاک د هغې استعمال منع کړی دی او باقاعده نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې باره کې سختۍ سره منع کړې ده او سحر داسې یو ګناه ده چې د دې کول او ناجایز ورته ویل یو سړی که یو ناجایز ورته وایي نو دې کې اختلاف دی چې دی پې کافر کېږي او که نه ګناه ورته وایي نو بیا ځینې علما وایي چې نه کافر کېږي خو که ده ورته جایز وي چې دا زه ښه کار کوم نو بیا په کفر کې شک نشته بیا په کفر کې شک نشته سحر چې څوک کوي جادو چې څوک کوي او نو بهرحال دغه الفاظو کې الله پاک مختلف اثرات اچولی دي دغه بدو اثرات دپاره د استعمال نه الله پاک منع کړی ده نو بد اثرات په یو لفظ کې هله پیدا کېږي چې دا کم سړی دا استعمالی هغه په خپله بد سړی خراب سړی نو خراب سړی خراب څنګه جوړیږي دا قصه د اکثرو ځایونو کې کومه دی علماو ته به یادي موږ سره کمره کې ملګری و تخصص کې دارالعلوم دیوبند نه فارغ و راغلی د بنګلادیش نه
ما لکه تخصص دی دارالعلوم دیوبند کې ولې نه کوو؟ نو بس ما چې د پاکستان وینم دلته چکر ولګوم. بهرحال هغه ورځې داسې په خوشحالۍ کمرے ته راننه تو چې عرفان بھائی آج تو میں نے کمال کر دیا. اچھا کیا ہوا؟ آج میں نے کلاشنکوف کو ہاتھ لگایا ہے. چرته پولیس والو سره خوا کې په مانځه کې ولاړو، نو پولیس والو د خپل ټوپک مخې ته یخودی دی، مونځ کوي، نو ده وله داسې په یره باندې لاس ور وړي دي، لاس مې ورسره ټچ کړ. ما لکه ستاسو علاقه کې وسله مسله نه چې تا کلاشنکوف لیدلی نه دی، لاس دې وړو هغې باندې فخر کوې. ما زموږ علاقو کې پخوا دا ډېر عام و، نو ما یې زموږ په علاقو کې خو ماشوم یو دا کولاوهي وبند یو ډزم پې کوې هر څه پې کوې. نو هغه ویې نه زموږ علاقو کې اسلحه نه وي. نو ما جنگ جګړې لول ټوپک دغه څه شی نشته. وي جګړې هم وي، جګړې کېږي، وایي دوه کسان چې د یو بل سره به جګړه شي نو معمولي سوک سپېړه به وکړي، او نو درېیم ګړی چې ایله لاس وروړي نو هغه بل یو بل پرېږدي، بس نوره جګړه نه کوي. خو دا یو هم ګوته وخوځوي، دا بل هم ورته ګوته ګورم به د سره. نو دی ساحر له لاړ شي جادوګر کوډګر له، نو هغه کوډګر ته وایي پلاني باندې راله کوډې وکړه. نو هغه وله کوډې وکړي او پیسې ترې والي، نو دا مخالف د هغې نه غټ کوډګر له لاړ شي، په ده باندې د هغه نه تیزې وکړي، نو دی بیا د هغه د هغې توړ کوي او هغه پسې نورې تیزوي، او بس دا سلسله روانه وي. دغه چې کوم کوډګر دی هغې پکې دکانداري چلي. نو بهرحال ما یې چې هلکه دا ساحر کېږي څنګه، جادوګر ته څنګه جوړېږي، د دې په دې ګندګۍ کې دا اثر څنګه پیدا کېږي، چې دا ګنده الفاظ استعمالوي د هغې نه دومره اثر پیدا کېږي چې مخالف سړی پې هر څه نقصان ورته رسي. نو هغه یې مړه دا مه چېړه. ما یې نه اوس بیا راته وې. نو هغه درې څلور طریقې ما ته وویلې که نه، په هغې کې د ټولو نه ساده چې زما او ستا په نظر کې په ګندګۍ په حوالې سره کمتره راځي هغه درته ووایم که نه، نو هم به غوږونه له لاسې اوسي. چې یو سړی 40 ورځې داسې حالت کې تېروي چې دی په جنابت کې او د خدای نوم به په خوله نه اخلي، او وایي چې په دغې کې بیا دا 40 ورځې په دې انداز کې تېري کړي، نو د ده خپل شیطان د ده تابعدار شي. خپل شیطان چې ورسره کوم ملګری دی، نو هغه ده ته سلامونه کوي، دی ورته څه وایي نو هغه کوي، او په دغه کې چې بیا نوره ترقي کوي، نو وایي د 40 ورځې کې دی چې خپله کومه ګندګي کوي کې اوبه اچوي هغه څکي. نو دا بیا د اعلی درجې جادوګر شي، کوډګر شي. نو چې هلکه یو سړی دومره حده پورې خطرناک صورتحال سره مخامخ شي، دی کوډ زده کي، او بیا یو سړی هغه ته کیني چې یاره زما انګور ده او زما ورسره نه لګي، او په هغې راله کوډې وکړه، زما خواښې ده په هغې راله وکړه، زما ګاونډي دی او زما رشته دار دی. نو چې دا کوم ورته ناست دی، د دغه به د ایمان څه حالي، د ایمان خو هم لاړو ختم شو. نو دا ډېره غټه ګندګي ده، او په دې علاقو کې شته. زموږ یو ملګری دی، نو هغه کله کله ما سره رابطه وشي، هغه دا عملیات کوي چې چا باندې دا بد اثر شوی نو هغه علاج کوي. نو ما ته وایي مفتي صاحب د دې خپل تالاش غم وکئ، په تالاش کې خو هر دویم کس هغه یا کوډګر دی، کوډ والذي یا متاثر دی بل چا پې کړي دي. نو ما یاره موږ خو په هر ځای کې لګیا یو وایو، نو نور خو د موږ څه وس نه رسي، دا خو پټ غل دی، په ښکاره که مخې له رام شي نو موږ ورسره څه نه شو کولی، ځکه د قانون لاس کې نه شو اخیستی. او نو په هر علاقه کې دغه یي، خو د دغه شیطانانو او د دغه شریانو نه د بچاو دپاره الله پاک چې نبي علیه صلات وسلام ته کوم علاج را لېږلی دی، هم په هغې به ترې بچ کېږو. نبي علیه السلام باندې اثر وشو، او اثر پې داسې وشو چې خبره به ترې یېره وه. کله به یو کار نه و کړی وي، بې دا مې کړی دی، کله به یې کړی وی دا مې نه دی کړی، خو دا په دنیوي کارونو کې دین په حواله نه ښه، د دین خبره ترې نه یېرېده، د دنیا په کارونو کې. او نبی علیه صلات وسلام یو وخت کې داسې پروت دی، نبی علیه السلام وایي چې زمونږ سترګې اودی خو زړه مو ویښي. نبی علیه السلام هر پیغمبر چې یوازې نبی علیه السلام نه، هر پیغمبر چې عینان تنامان و قلب یقظان، سترګې زمونږ اودی خو زړه مو ویښي. نو دوه ملایک الله پاک راولېږل، یو ملایک بل نه تپوس کوي، وایي دې بنده باندې څه چل دی، وایي ده باندې سحر کړی شوی، دا چا کړی دی، لبید اعصم لوڼو کړی دی، چېرته دی، بیر زروان کې دی. نو دا د دې سره به څه کوو چې دا سحر را وویستلی شي، ان الله دا 2 صورتونه را لېږلي چې دا پې ووایي نو دا سحر اثر به ختم شي.
نبی علیہ السلام صحابه کرام ولېږل یو روایت کې چې په خپله مو سره لاړ او هغه بیري زروان نه هغه ګوډۍ راوویسته کوم بوتکی چې هغې جوړ کړه نه هغه یې راوویستو او دا سحر دومره خطرناک سحر و دا خو د نبی علیه السلام روحانیت دومره مضبوط و چې هغې باندې ډېر اثر نه و کړی که بل څوک وی نو دا به یې غوښتي ختم کړی او روحاني طور مضبوط و د هغې وجې نه دومره اثر یې پرې نه و کړی او هغه سحر دومره تیز و چې د کوهي کې کومې ګټې لاندې پروت هغې سره خوا ته د اوبو